الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بلغوا عني ولو آية خوب نامی محمد ہے اے مومنو خوب نامی محمد ہے اے مومنو جس میں نقطہ برب کو گوارا نہیں جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑی چیز ہے جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين زماد دین اسلام عزت مند و مشران و محترم ساسوڑا دما دا اللہ دا عظیم کتاب دا خقل و دا خیست کتاب دا ہدایت کتاب او دا رانا کتاب قرآن مجید نے صحیح سے تلاوت کو فرمائیو اللہ تبارک و تعالی دی صحیح وینا صحیح اوریدل و اللہ جل شانہ دی دا عمل کولو توفیق را نصیب کی زما عزت مندو دا دنیا زندگی دا یو مختصر زندگی دا دا تیریدون کی زندگی دا دا چا انتظار نہ کئی دا دیتا نگوری چی دا زمانے بادشاہ دے دیتا نگوری چی دا ڈیر لوی عالم دے دا ډېر لوی مالدار سړی دی دا ډېر لوی نسب والا دی دا ډېر زیات ښایسته دی دا ډېر ښکلي اخلاق والا دی دا ډېر بد اخلاقه دی مرګ دې خبرو ته نه ګوري دا به راځي زما عزتمندو
داسې چې موږ او تاسو ته په نظر راځي دې ټولو باندې زوال راځي، دا ټول به ختمېږي. حتی تر دې پورې وفتحت السماء فکانت ابوابا، اسمان بم دروازې شي. وسيرت الجبال فكانت سرابا، غرونه بم روان شي پشان د شګوګل. اذا الشمس كورت، نور بم خپل رڼا پرېږدي. اذا النجوم انکدرت، ستوري بم راولېږي. واذا البحار فجرت، او په دریابونو باندې به اور ولګي. واذا القبور بعثرت، او قبر کې چې کوم خلق دی به ټول لا پورته کړی شي. دا ټول عزتمندو په دې ځمکه به زوال راځي، اسمان باندې به راځي، په دې غرونو باندې به راځي، دا ټول به ختمېږي. سبب پاتې کېږي كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. یو د الله ذات به پاتې کېږي. اوس هوښیار سړی کم یو دی؟ اوس زما او ستا په معاشره کې هوښیار هر هغه څوک دی چې کم سړی پراپرټي، بینک بیلنس، تجارت، کاروبار باندې ښه پوهېږي. دا زما او ستا په عقل کې او زما او ستا د عقل مطابق هوښیار سړی دی. حالانکه رسول الله دې د هوښیار نه دی ویلی. نبی علیہ السلام فرمائی الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. رسول الله فرمائی هوښیار سړی هر هغه څوک دی چې د مرګ نه پس کومه زندګي را روانه ده هغې دپاره دنیا کې تیاری کوي. رسول الله فرمائی دا هوښیار سړی دی. نو د نبی علیہ السلام خبرې رښتیا دي که دروغ دي؟ رښتیا خبرې دي. مونږ وایو کله چې دا امام خطبه وای نو په آخر کې دوه خبرې کوي. څه وایي؟ صدق الله العظیم. څه معنا؟ عظیم ذات رښتیا خبرې کوي. بیا وایي وصدق رسوله النبی الکریم، او رسول الله هم رښتیا خبرې کوي. الله هم رښتیا خبرې کوي، رسول الله هم رښتیا خبرې کوي. هوښیار سړی څوک دی؟ دقه کس هوښیار دی چې د مرګ نه پس کومه اوږده زندګي را روانه ده، نه ختمېدونکې زندګي را روانه ده، همیشه همیشه زندګي را روانه ده. د هغې زندګۍ دپاره دنیا کې ځان تیار ساتي. دنیا کې خپل رب راضي کوي. زما عزتمندو د بادشاه بچی دی، ځنګل ته تللی دی او ځنګل کې په خړه خاوره باندې ملاس دی. یو سړی راغی ورته وی ته خو شهزادی او د بادشاه بچی، ته په دې ځنګل کې څه کوې؟ دا سر یې ورله پورته کو، په دې خپل پتون یې ورله کېښودو. هغه یو څو اشعار وی یا صاحبي لا تغترر بتناعمي، صاحب د دنیا په نعمتونو مه دوکه کېږه، د دنیا په نعمتونو مه دوکه کېږه. فالعمر ينفد والنعيم يزول، عمر ختمېدل، نعمتونه ختم. واذا حملت الى القبور جنازه، نن چې د بل مسلمان جنازه تا په دې خپل ولو باندې کېښودل، فاعلم بانك بعدها محمول، وایه شه چې بله ورځ به زما جنازه پورته کېږي. یو هغه وخت انسان به پیدا شو، نو پلار به وی بچیا لاړ شه په دې کورونو باندې وګرځو، خلکو ته زیری ورکړه چې زما بچی پیدا شو. هغه بچي به د لسو د شلو په دپاره د کله ترور که لاړو، د مامي که به لاړو، او د تره که به لاړو، یې زما رور شوی دی، هغو به ورته په زیري کې 100 روپۍ ورکولې. دام یو وخت و، او دام یو وخت به راشي اعلان به وکړي فلاں د فلاں بچی د دنیا نه لاړو، فلاں د فلاں بچی انتقال وشو. هلته د خوشحالۍ اواز، دلته د غم اواز، هلته د خوشحالۍ اواز، دلته د دک اواز، هلته د خوشحالۍ اواز، دلته د جړا اواز. حالانکه که دې ماشوم ته دا پته وه چې زما دا ورور به یو ځل د دنیا نه ځي، زما دقه مور به پې جاړي، زما دقه پلار به پې جاړي، دې ته پته نشته.
دقه شانت عزتمندو د دنیا زندگی دا یو مختصر زندگی ده. او زما عزتمندو رسول الله د دنیا باره کې څه فرمایي؟ الدنیا دا دنیا چې کوم دی دا متاع ده، متاع. او د دنیا محنت کوونکي کلاب رسول الله د دې مثال د سپي ورکړی، لکه څنګه چې سپی په کوم ځای کې پرېوتو پته ورته هم نه لګي، نو د دنیا دا محبت کوونکي ته دا پته هم نه لګي چې کوم ځای کې ملاسي. څنګه چې سپی حلال او حرام نه پیژني، دقه شان دا د دنیا په دې محبت کې د حلال او د حرامو تمیز نه کوي. داسې نه چې دنیا ګټل دا بد کار دی، نه، بالکل حلال مال ګټل عبادت دی. رسول الله فرمایي الکاسب حبیب الله، دا الله دوست دی. التجار یحشرون یوم القیامة فجار، د قیامت په ورځ باندې به ټول په ټول کاروباري خلک الله ته ګناهګار ودیږي. څوک به ګناهګار نه الا من اتقا، هر هغه څوک به ګناهګار نه چې کوم سړی په خپل معاملاتو کې الله نه ویریدو. وبر، او نیکی وکړل په ځای ظلم ونه کو، زیاتې ونه کو، د هغې د څیز نه غلطه پیدا وانه غوښتل. وصدقا، او په خپل کاروبار کې رښتیا خبرې وکړې. فرمایي داسې کاسب، داسې تاجر مع النبیین والصدیقین والشهداء، دا خلق به د قیامت په ورځ باندې د انبیاء په صف کې ولاړي، د صدیقین او د شهداء په صف کې به ولاړي. زما عزت مندو دنیا زندگی دا یو مختصر زندگی ده. دې دنیا ته زمونږ او تاسو راتلل څه مقصد دی؟ مقصد دا دی چې مونږ او تاسو الله راضي کو، الله خوشاله کو، رب العالمین نه خفه کو. الله څه فرمایي؟ افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اللہ فرمائی استاسا گمان دے ما عبس پیدا کلے، بے پیدے میں پیدا کلے، زما طرف تستارا تک نشتا. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اللہ فرمائی دا قیامت روز نزدی دا، دا قیامت روز دا نزدی دا غفلت کے پرو دے. غفلت میں ڈوبا ہوا زندگی گزاریں گے، غفلت کے دن ڈوب شوے اور بھائی کی دن زندگی دے رہے. زما عزت مندو اللہ رب العالمین کا بیماری نوے پیدا کرے، انسان گناہ با اللہ سنگ معاف کولے. په دنیا کې د ټولو نه بهترین نعمت هغه صحت دی. اوس د صحت د قدر چاته پته ده؟ لاړ شه هسپتال ته لاړ شه. د صحت د قدر چاته پته ده؟ لاړ شه په علاقه کې چې کوم بیمار پروت دی هغې نه تپوس وکړه. نن هغه صحت، هغه سترګې، هغه لاسونه، هغه زړه او دماغ الحمدللہ چې روغ دی، ټیک ټاک دی، هغه د الله په ناراضګۍ کې استعمالېږي. مونږ او تاسو له سترګې چا راکړي دي؟ الله راکړي. دماغ، عقل، ټول په ټول جسم دا مونږ او تاسو له چا راکړي دي؟ الله راکړي. نو اوس په دا مونږ د خیر په طریقه استعمالو که د الله د حکم مطابق به استعمالو، د رب د چاهت مطابق به استعمالو. زما عزت مندو نو رسول الله فرمایي هوښیار سړی څوک دی؟ هوښیار سړی هر هغه څوک دی چې کم سړی د مرګ نه پس کومه زندګي را روانه ده په دنیا کې د هغې دپاره تیاری کوي. والاحمق یا والعاجز، یو روایت کې راغلی قمقل، یو روایت کې راغلی بیوقوفه. هر هغه څوک دی چې کم سړی د خپل د نفس د چاهت پسې روان دی.
نفس کم خبره کوي اقه مني د نفس ته تابعداري د شیطان د تابعداري پسې روان دی وتمنا علی الله د الله نه امیدونه ساتي بېشک الله نه به امید ساتي داسې خو نه ده چې ته ګناه کې مشغول یو د الله نه امید ساتي زما یې د پوندو دا بهلول چې یادېږي بهلول دا ډېر هوښیار سړی و ډېر هوښیار سړی یو ځل دې خلکو ته تقریر کوو نو چا ورته وی بهلوله وایي دې خلکو ته تقریر ولیکې بهلول جواب کې ورته ووایي تاسو ته پته ده وایي زه د دې خلکو د الله منځ کې صلح راولم دې خلکو د الله منځ کې صلح راولم چا دې تپوس وکړو وایي صلح ته کم تیار دی او کم تیار نه دی وایي الله تیار دی خو مخلوق نه دی تیار الله صلح ته تیار دی مخلوق نه دی تیار بل ورځ کې بهلول لاړو قبرستان ته په قبرستان کې بیان شروع کړی دی چا ورته بهلول دا خو مړی دي او ته مړو ته تقریر کې وایي بیا د الله او د دې خلکو منځ کې صلح کومه وایي صلح ته څوک تیار دی وایي مخلوق تیار دی خو الله نه دی تیار مخلوق تیار دی الله نه دی تیار سمانا د مر نه پس تا د نیکۍ څه فایده نیکی پس زندگی کی نیکی کول دی دنیا دار العمل آخرت دار الجزاء دنیا دار العمل آخرت دار الحساب آخرت خود حساب میدان دی آغا سخت ورځ را روانه ده چې کله انسان ته عمل نامه میلاو شي ورته به وویلی شي اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا الله فرمایي ځان سره په خپل حساب وکړه ستا یوه یوه ګناه هغه نوټ شوې ده ځان سره په خپل حساب شروع کړه دی چې ځان سره خپل عمل نامه وګوري دی به څه وایي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا الله أكبر دا خو نه وړه خبره پرېښو دي نه لویه خبره پرېښو دي ټول عمل به ورته مخې ته شي دی به څه وایي الله دنیا کې ما واپس کړه فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون الله ما واپس کا دنیا ته می واپس کا چې نیک عمل وکم ما خوار سره ولیدله یقین می پیدا شو الله دنیا کې ما واپس کو واپس به کا زمای د پوندو تپوس به وشي دنیا کې دې کم لبث دنیا کې دې زندگی څومره تیر کړې څومره وخت دنیا کې تیر کړې دې بس وای یوما او بعض یوم الله یورز یا د ورځې صحیح حساب زمای عزت بندو دنیا زندگی دا مختصر زندگی دا اس کوم انسان کامیاب دے کوم انسان فلاح مندون کے دے اغا موتا تا قرآن خود دے اموتا تا دا اللہ عظیم کتاب قرآن مجید خود دے اللہ سے فرمائی فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز اللہ فرمائی دا جہنم دا اور نہ بچوے جنت کے داخل چیئے بس کامیاب شو وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اللہ فرمائے گرے دنیا زندگی نہ دا مگر دھوکہ دا ٹولا دھوکہ دا یہ سڑے گھٹا بنگلہ دا یہ سڑے گھٹ انجینئر دے لوی ڈاکٹر دے وزارت ورسرہ دے دے دن پکی نشتا سرد وزارت سر ناکام دے لوی ڈاکٹر دے دا اللہ دن پکی نشتا سرد ڈاکٹر ناکام دے لوی تاجر دے دن پکی نشتا ناکام دے
लोए सरमायादार कारोबार वाला दे दिन पकी निश्ता नाकाम दे, लोई डॉक्टर दे दिन पकिश्ता कामयाब दे, लोई वजीर दे दिन पकिश्ता कामयाब दे। असल मकसद द अल्लाह अजीम दिन दे, असल मकसद द अल्लाह हुक्म मनल, असल मकसद द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सुन्नत वाला जिंदगी तेरवल बसदा कामयाब दे। नन द दुनिया पर जिंदगी की यकीन वका खलक परेशानी सर मखामत दे, शायद चैन सकून निश्ता द चैन सकून द पारा लार डीरी इस्तेमाल शुए, चाहता चैन सकून मिलाव नशो। इज्जतमंदो चैन सकून अल्लाह पाक मकबल दिन के हो गए। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह फरमाए दज़ला इत्मीनान में पे के हो गए, दज़ला इत्मीनान। देव जवान इज्जतमंदो खलक वही जमा माल माली माली जमा माल। रसूलुल्लाह फरमाए माल आगा माल दे चिता उखड़ो वे खुरा भले मुखरा पकल बच्चे मुखरा कंजूसी मकवा चाहते चमके दाटोल स्थान पाती थी बेहतरीन खुराक पके वका। द्वेम से फरमाई माल आगा माल दे चिता हुआ गुस्तो ढेर मालदार खलक दी, आजिज़ी न कही, कंजूसी के जान जामिम न जोड़ई, जान खलीबासम न जोड़ई। माल हागा माल चिदा रब्बुल आलमीन पलार के खर्च हो, अल्लाह ने दी वर्को दा अल्लाह पलार की दी खर्च हो। ज़मा इज़्ज़तमंदो उस पमाओ ता खपल अमल बदलो पखपल अमल सरा नूर जमा उस्तादा अकीदा दा कि हिदायत वाला ज़ात सोकते अल्लाह ज़ात का तमाम दुनिया राजमशी यौ कस्त हिदायत कवल उगाड़ी अल्लाह नहीं गुख्तली अल्लाह ज़ात बानी कसम हिदायत वतन निशी कवले। अबू जहल सो को द मके पस मके की पैदा हो, अबू लहब सो को द मके पस मके की पैदा हो, उतबा शेबसों को दमके पजमके की पैदा हो, लेकिन हिदायत अल्लाह पाक अगोता न देखले। बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु द हबश न रह गए, सुहेब रज़ियल्लाहु अन्हु द रूम न रह गए, सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु द कम से न रह गए, द फारस न रह गए, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु द यमन न रह गए। अगोता अल्लाह हिदायत को हिदायत वाला ज़ात अल्लाह ज़ात दे। जिकला द बदर मुकरालल जंगी बदर रा गए, दगा अबू जहल लईन, दगा द रसूलुल्लाह दुश्मन, दगा द दिन और द ईमान और द इस्लाम दुश्मन प अवलनी जिहाद के रब्बुल आलमीन दा गन्नुम ख़त्म को। ज़मा इज़्ज़तमंदो आगा मआज़ मुआविज़ वाड़ा वाड़ा माशुमानान दी दे आगो दला से दुनिया न लाड़ मुर्दार लाड़। नबी अलैहिस्सलाम को फरमायल लाड़ से तासु बदे मड़ू की अबू जहल उगो रही। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु रवान शो मड़ी कतल मड़ी तावा हजरा तावा हले अबू जहल बके प्रोत थे शिकले वले दो अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु दा से जुअत शो बदे सीने वाला टोप वालो ऐ द खुदे दुश्मना ऐ द रसूलुल्लाह दुश्मना जो चोटो पे भी हुआ लो। अबू जहल की दगटीम की सन सावा अबू जहल व तवे दादून जालिम दे और दुमर जाहिल दे वैसो के वैसा अब्दुल्लाह इब्न मसऊद यमा वैदा सी चत गट सिने दे बल चाली दलीदा बदगटीम किम दे तकब्बुर दो गोरा वे अलालो मदे अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु अलालो मदे और दा सर दे रसूलुल्लाह तवड़ा दा सालिम होता वही
په دغه ټیم کې ورته عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ عجیبه خبره وکړله، وایي څنګه د نبی علیہ السلام نبوت اوس منې که نه منې؟ دا ظالم جواب کې څه وایي؟ وایي چې د کمې ورځې نه نبی علیہ السلام یادوي چې دې د نبوت دعوه کړې ده، د هغې وخت نه واله او د اوسه پورې مخالف یم او اوس هم نه منم. زما عزتمندو دا سره ولا جدا کو، جدائی کو نبی علیہ السلام دا سر ولیدو. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تو هذا رأس عدو اللہ، اے دا اللہ نبی دا اللہ دا دشمن سر دے، ابو جہل دا سر دے. نبی علیہ السلام چوتو قتل سیوی الحمدللہ الذی صدق وعدہ، اللہ پل رشتیا وعد، اللہ پل وعد رشتیا لگا. ونصر عبدہ، اور اللہ رب العالمین دخبل بندہ مدد وکو. وہدم الاحزاب وحدہ، اور اللہ رب العالمین تن تنہا تمام لشکروں تا اللہ شکست وکو. زما عزت مندو ہدایت والا ذات اللہ ذات دے. دنیا پا دی زندگی باندے اعتماد نہ کو. ٹک ٹاک سڑے صحت مند سڑے پڑک او بیماری ودو لے گی. ٹک ٹاک سڑے فوراً راولی کو دنیا نہ روان شي. دنیا پا زندگی چاہ اعتماد کرے. دلتا با گھنٹا مخی تا سر خبرے کہ 2 گھنٹے پس پا قبر کی برو دی. دلتا با چکم نو یوش پہ بے بی بی سے تیرے کری، سبانیش پہ پا قبر کی. دنیا پا زندگی چاہ اعتماد کرے. زندگی حق زندگی دا چکل قبر تو ورکوشو دا قبر دا یو عجیب خطاب شروع کی. اے سارات دے مبارک شا، قبر و تا خطاب شروع کی. سارات دے مبارک شا، زمان پشا چی سمر خلق گرزے دل دیاغی ٹولو کی زمان تاثر محبتو نن بت زمان بہترین سلوکوینے. رسول اللہ فرمائی قبر و تا رب العالمین دا جنت باغی چی جوڑے کی. رسول اللہ فرمائی قبر و تا اللہ دمر پراغ کی سمر پوری چی دا دی نظر لگی. اللہ دی نکی، اللہ دی نکی، اللہ دی خپا کلے ہو، اللہ دی ناراضہ کلے ہو. دنیا کی دی بسو کی 90% کارون دے شیطان دا پارا کلی دی. اللہ دی خپا کلے قبر تو اور کشوی. اول دا قبر خبری شروع کی. اے بدبختہ سارا اتدینا مبارک شا، زمان پشا چی سمر خلق گرزے دل بیاغ ٹول کی زمان تاثر بغضو نن بت زمان بدتر سلوک ہوئینے فرشتہ و تراشی. او دیہاغ فرشتے سترگی دوینو ڈنڈال شنڈے غٹے نکیر منکر چو دلگی ناشنا مخلوق. او یو آواز داسی لکد آسمان دا کرز بندگی وی مر ربک دین یو دو خطاشی رو پیراشی دیوے لا ادری ما تا دا پتا نشتا چیز ما رب سوکتے. دا نبی علیہ السلام بارکی تپوس بگی دیوے لا ادری ما تا پتا نشتا. اسلام بارکی تپوس بگی لا ادری ما تا پتا نشتا. بس عذاب سر مخامخ، عذاب سر مخامخ. زمائی دا پندو دا اللہ عذاب تا ٹنگے دا گرے گران کر دے. اللہ رب العالمین دا خپل عذاب بارکی فرمائی ان بطش ربک لشدید. اللہ فرمائی زمان نیول دا سخ نیول دے گرے. اللہ پخپل ہوئی زمان نیول سخ دی. او زمائی دا پندو دنیا اس اللہ رب العالمین انسان پا کما خبر بخی. اس اللہ پاک پا کما خبر انسان بخی. امام غزالی رحمت اللہ علیہ دے لوی مصنف تیر شوے، لوی کتاب، لوی عالم. یوزل چاہ خوب کے ولدو اے امام غزالی اللہ تسرا سما میلہ وقلل، اللہ رسا سما میلہ وقلل. ایمان اللہ تپوسو کچھ امام غزالی صدی کلی و امام دیو جی چھ علم میں کلے دے کتابوں نے ملے کلی دی. امام دیو چھ ندا خود اللہ استخنیدل جو کتابوں نے دے ولی کلا نور دی سکلی دی.
بیا ورته الله فرمای اے امام غزالی په یوه خبره دې بخم یو ځل دې لیکایي کول لیکایي پخوا قلمونه نو قلم یو مچ راغی او تا ته پته ولګېدل چې دا مچ تږی شوی دی نو تا ورته د خپل قلم صحیح ونیول د دې دپاره چې دې ځان موړ کړي اے امام غزالی په دې یو مچ مې وبخلي هغه زنانه دینداره زنانه لیکن پیشو دنګ کړله هغه پیشو یې په ور کې په کمره کې بند کو ور یې پسې را بند کو د سختې د وجې نه دغه زناور هغه مړ شو الله رب العالمین ترې ناراضه شو هغه ډمه زنانه چې روان هم د نافرمانۍ پسې روانه ده لارې کې سپی ولیدو سپی د تندې د وجې نه جبه راوباسلې ده دې ته پته ولګېده چې دا سپی تږی شوی دی خپله لوپټې پورې خپل پیزار وتړو کوینې اوبه را وخېجولې سپي ته یې کېښودې سپی موړ شو رب العالمین د دغې سپي په ذریعه باندې الله پاک د هغې مغفرت کړو الله پاک هغه رحیم ذات دی بېشک الله پاک د خپل بنده دپاره بانې لټوي وا پښتو کې متل دی وایي د کونډې زویه ته هم څه ګویه که نه څه خو وکړه الله ته خو څه وښایه بلال حبشي رضی الله تعالی عنه هو به الله ته خپل سختې مخې ته کړي الله ستا دپاره په شګو کې پروت وم د عربو هغه سخته ګرمي خدای په سینه مې ګډ پروت و هغه سختې تکالیف چې الله ته معلوم دي حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه جسم هغه ټوټې ټوټې شو د الله د دین دپاره حضرت حبیب رضی الله تعالی عنه په جسم باندې غزارې وشوې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په جسم باندې غزار وشو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په سر مبارک باندې غزار وشو هغه خلق خو الله ته بهم سوخی سو قربانی به الله ته مخې ته کی د وینې او د جان قربانی به مخې ته کی نو موږ به الله ته سوخی زما عزت مندو الله د الله د پاره خپل ژوندۍ تیرول دي الله باندې ناراضه کو یوم مزدی قضا کو یوم مزدی قضا رسول الله فرمایي من ترک الصلاه متعمدا فقد کفر رسول الله فرمایي چا چې قصدن عمدن مسقدا کو دي کافر شو اگر چې دې حدیث کې د علماو اختلاف شته زمونږ د مسلک امام اعظم امام ابو حنیفه رحم الله فرمایي کافر نشو او جیل ته بوزه او مضبوطه سزا ورته ورکړي چې به د الله حکم نه قضا کوي سمو خیال دې سونه منځونه قضا کوي زمونږ د منځونو څه حال دی سحر مسقدا ماسپخین مسقدا ماخام مسقدا الله خپه کول یو ټیم هم الله دې خپه کو بل ټیم دې الله خپه کو بل ټیم دې الله خپه کو دا خو اوسم الله دې کریم ذات دې زما او تاسو سره د رحم معاملې کوي نن په دنیا کې وګوره عالمی دنیا کې وګوره تمام امت مسلمه وګوره پس او کې 10% خلک مسکې باقي مونږ کوي معمولی خبره باندې مسقدا معمولی خبره باندې نه دې فکر کول چې بھائی زمان دا مزولي قضا شو نو سبب په کاروبار کې برکت راشي سبب په زندګۍ کې برکت راشي سبب چین سکون الله راکي سبب خوشحالي الله راکي زما عزت مندو دی وجه باندې دنیا زندگی مختصر زندگی دا او آخرت زندگی والآخرت قل متاع الدنیا قلیل الله فرمائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وای دی خپل امت ته متاع قلیل لګ زندگی دا والآخرت خیر وابقا او آخرت زندگی هغه ابد الاباد زندگی دا هغه نه ختمیدون کی زندگی دا ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا جنت کی صحت ته بیماری نشتا جنت کی زندگی دا مرگ نشتا جنت کی ځواني دا بوډاواله نشتا جنت کی خوشحالی دا ټینشن نشتا زبون دا کی زندگی دا پاره تیارې پکار دی الله راضي کول دي الله خوشاله وي الله سره دې خبره وعده کول دي چې الله تعالی نه پکو خپل زندگی کې د رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم مبارک سنت طریقې راوځي قسم نه رزق په الله راکړي دومره خپل رزق په الله راکړي چې ته ویل نشو دا سه زینب رزق الله درکړي ومن یتق الله یجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب دا الله فیصله دا الله فیصله ما نه ویریږي الله فرمای ما نه ویریږي او که زمانه ویری دی یریدل الله تاسو وی الله رب العالمین خلق قرآن الله فرمای دا الله نه ویریږي
نو دې څه معنا ده؟ د دې معنا دا ده چې الله چې د کومې خبرې نه منې کوي د هغې نه منې شه دې ته د الله نه یره وایي. الله چې د کومې خبرې تعلیم درکوي دا ومنه بس. یو ډاکو دی ډاکو، هغه ډاکو چې کوم دی غلاګانې به کولې غلاګانې. یو ځل خپل بچی راواغشتو مدرسه کې داخل کو، زما دا بچی چې دا د الله دین زده کړي، د الله د دین د اشاعت لپاره دا خپل بچی داخل کو، او چې داسې لږ غټ غوندې شي نو بیا به ورته غلا طریقه وښیم. چې کله دا ماشوم داخل کو، هغه ماشوم په مدرسه کې الله وپېژاندو، هغه ماشوم الله والا جوړ شو، د خپل استاد د تربیت باندې روان شو. ځکه په معاشره کې د مدارسو غټ کردار دی، غټ کردار دی، غټ کردار. قسم دې کدا مدرسې نه وي دې ځوانانو په دې مخ باندې بګیري چرته وي، کدا مدرسې او دا دیني محفل نه وي پټکې بچا چرته والے به د سنت لباس په چرته وي، دا ملنګي او عاجزي په چرته وي، دا ما او تاسو د خپل خپل مسلې او ردا په چرته وي. دا ټول د دې مدرسو برکت دی. زمایي د پوندو چې کله هغه ماشوم لږ غټ شو پلار راوستو، وی بچیا بس دغه دې پورې ستا تعلیم دې نه پستا ته اوس یو نوې طریقه د غلا خیم. الله دې مونږ ته د دې توفیق راکړي چې خپل بچو ته ښکلې تربیت ورکړو، د قرآن او د دین تربیت ورکړو. ابو الليث سمرقندي رحمت الله علیه فرمایي، خپل واقعې ته راځم. ابو الليث سمرقندي رحمت الله علیه فرمایي د هغه پلار چې کوم دی عالم و، یو کس ما ته راغی، وایي ما ته وایي چې حضرت زما دا بچی دی ډېره زیاته بې ادبي مې کوي، ډېر زیاته بې ادبي مې کوي، بالکل د ادب خیال مې نه ساتي. دا عالم ډېر هوښیار و. وایي بابا جان یو تپوس ته نه کوم، وایي دې بچي ته دې لمونځ ښودلی دی؟ وایي نه. بابا جانه دویم تپوس ته نه کوم، دې بچي ته دې چېرته قرآن ښودلی دی؟ وایي نه. چېرته د رسول الله طریقې دې ورته ښودلي؟ وایي نه. وایي بې ادبي لرې خبره ده، شکر وباسه چې مړ دې نه کي، مړ دې نه کي. نن پلار د خپل بچي نه ګیله کوي، ته د دې پلار نه تپوس وکړه تا خپل بچي ته کم د دین لاره ښودلې ده؟ تا خپل بچي ته د دین په لاره کې اولنی رکاوټ تا جوړ کړی دی. زه خپل مستقبل جوړ کا، مستقبل جوړ کا، ځان یې طالب او چڼی جوړ کړی دی. ځان خپل مستقبل جوړ کا، دنیایي کاروبار شروع کا. ولې تا د علماو نه ښه وخوړه، تا د دیندار خلکو نه ښه وخوړه، پخیم ته کړاو هم ته کې الحمدلله په دغه دیندار خلکو الله وخوړه. ته یې پې نه خورې، الله یې پې خوري، ستا زړه هم نه غواړي خو رب العالمین یې پې خوري. هغه زما یې د پندو خفه کېږئ ما. نن چې مونږ د اولاد نه څومره کیلې کوو، د دنیا فکر هم ورکلی خو د دین فکر نشته. دین فکر ولا وکړه، سبا دا بچی دی چې سبا ته وفات شې 3 ورځو پورې ستا دا بچی ته کوي، نو هغه بچی په سړک باندې ولې چې 3 ستا وفات شوی نه او ستا د غسل په ټیم کې هغه خپل پوزې ته رومیال اچولی دی، هغه بچی په سړک باندې ولې چې ستا خپو چاپي تاله نه کوي، تا خواته نه کیني، هغه بچی په سړک باندې ولې چې هغه ته امریکې او انګلینډ ته سبق دپاره لېږلی دی او دلته ته محتاج ناسې. دین ورته وښایه، د الله دین ورته وښایه، بیا ګور انشاءالله. هغه ماشوم اگر چې پلار مقصد دا نه و چې دې دیندار شي، خو بس یو ماحول ته ور واچو، د مدرسې او د دیندارۍ ماحول ته ور واچو. نو چې کله هغه بچی راغی پلار د ځان سره روان کو، پلار ورته بچی صرف یوې خبرې خیال به ساتې، زه به کور ته وراوړمه، ته به لاندې دروازو کې ګورې، د خلکو تماشه به کې، صرف دقه خبره به کې چې ګوري، بس د هغې نه پس به زه رادانګه منډه به وهم، غل خو ډېرېږي. نو چې کله پلار وراوړېدلی دی، دا بچی ډېر هوښیار وایي بابا جانه ګوري چې پلار راکوش و، پلار هم منډه و، بچی هم منډه و، پلار هم منډه و، بچی هم منډه. پلار ورته وایي بیوقوفه څوک ګوري؟ هغه څوک نشته. دا بچی ورته وایي بابا جانه الله ګوري، الله ګوري. اوه بس پلار وی بچیه ما خو وس الله وپېژاندو، ما خو د الله نوم اورېدلی و، خو د الله پہچان تا راته وکړو، تا راته وکړو، زما د رب پہچان تا ماته وکړو. نن مونږ الله پېژنو خو د الله احکامات نه پېژنو، نن مونږ رسول الله پېژنو د رسول الله طریقې نه پېژنو، نن مونږ قرآن پېژنو خو د قرآن تعلیمات نه پېژنو. ځکه مسلمان د نن نه سبا ته زوال طرف ته روان دی، مسلمان نقصان طرف ته روان دی. زما د پندو دنیا زندگی مختصر زندگی دا، الله راضي کول دي، الله خوشاله ول دي، دنیا کې مې عزت، آخرت کې مې عزت.
دنیا کې خوشحالي آخرت کې خوشحالي رب العالمین دې عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. دعا وکړه الله ګناهونه معاف کړي، الله دا ټول عالم ګناهونه معاف کړي، سمې سماوره دې الله دا عمل کولو توفیق را نصیب کړي. الله زموږ زندگی عملی جوړه کړي، الله عمل کې اخلاص پیدا کړي. خدای پاک زموږ د سر د ګناهونو بوج درکړي. خدای د ذلت د زندګۍ نه مو ساتي، د رسوایۍ د زندګۍ نه مو ساتي. خدای زموږ په سینه کې د رسول الله د طریقو محبت پیدا کړي. الله زموږ په سینو کې د الله د احکاماتو محبت پیدا کړي. خدای د شیطان د وسوسو نه مو ساتي، د نفس او د خواهش د تابعدارۍ نه خدای وساتي. څومره مړي شوي دي ټولو لپاره دعا وکړي الله د ټولو مغفرت وکړي. څومره خلک بیماران دي دعا وته وکړي الله ټول صحت کامله عاجله مستمره وکړي. کله کې بیماران دي دعا وته وکړي الله صحت کامله عاجله مستمره وته ورکړي. چا باندې قرضې خدای د قرضونو اخلاص کړي، چا څه قسم مشکلات الله مشکلات ختم کړي. آخر وخت دافاق او عظیمه کلمه نصیب کړي لا اله الا الله. آخر کې یو خبره طلبه کرام راغلي دي د اوچ مدرسې نه، موږ بخیر نن خپل چاندونه کو دوی ته چاندو شي غټه خبره ده. طلبه کرام دي دا مدرسې